لا الہ الا اللہ والا یقین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکی اگر روایات راضی چې کله نبی علیہ السلام په خیبر باندې حمله وکړه او د خیبر قلان نبی علیہ السلام ګیره اچولې و نو روزونه یو ورځ د قلان یو تور حبشي ځوان د خپل ګډو بيزو د سرولو د پاره قلان راووتلو نو د خپل ګډي بيزي چې دینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لشکر خواته راوستلې. اوس هغه په ځای باندې پریخو د لراله صحابه کرام سره خبره کوي چې تاسو سردار او تاسو بادشاہ کم ځای دی، زه د هغه سره ملاوېدل غواړم. صحابه کرام ورته یو خیمه طرف ته اشاره وکړه چې دغه خیمه اوس دا هغه حبشي نوجوان نیمه سا براو نیمه سا لاندې هغه پاتې شوه. ځکه د عام انسان په زړه کې تصور د بادشاه د شاهانه ټاټ باټ سره د زندګۍ تیرولو وي او دا ځوان چې دغه خیمې ته ګوري نو اریان دی چې بی دا خو زړه غونتې او کیندړه غونتې خیمه ده او په دې کې دومره عظیم الشان بادشاه چې دومره جانثار ملګري دي ورسره او یهود چې د دومره مضبوطو قلاګانو مالک دي، د پیسې او د اسباب او د وسایلو مالکان دي او هغه د دنه تر تر کامپ رہے ہیں، د دنه یریږي اگر پیږي په خپلو خیمو کې لګیا نه. نو ذهن کې خو یو تصور وي کنه چې د دومره جانثار ملګرو بادشاه په دومره خرابه خیمه کې او دومره کمزوري خیمه کې اوسېږي. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هر آن هر غړي انا هغه خپل سر ورکولو ته تیار، هر آن هر غړي. تاسو عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رستو بیا رضی الله تعالی عنہ شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چین مذاکرات تراغله نه او په دغه مذاکرات دوران کې د عزت د پاره هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګیره مبارک ته هغه لاس وروړي او خوا کې هغه یو ذره پوش صحابي ولار دی چې مونږ تاسو پیژنو په مغیره بن شعبہ رضی الله تعالی عنہ سره او هغه د خپل نيزه په لاس کې سره وته لړکلاس د مشرک لاس هغه پلیت وي ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګیره ته لاس څنګه وړي. اگر چې عروه ابن مسعود په دې بنیاد خلاص نه وړو دا خو عرف کې هغه د عزت د پاره وي، خو صحابه کرام دا نه برداشت کوله چې د یو مشرک الله ست د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د پاکي ګیره سره هغه ولګي. او بیا هغه چې واپس تلل نو مشرکین مکه ته یو پیغام ورکړل چې ما د شاهان عجم د قیصر او کسرا او د مقوقس دربارونه کتلی دي، د مختلف بادشاہانو دربارونه میں کتلی دي، لیکن د الله په ذات قسم انا چې داسې جانثار صحابه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم ته بس غوږ نیولې چې سټیم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم راشي نوې حکم براشي چې هغه مونږه داغه پیروي وکړو داغه اتباع وکړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اودس اوبو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې توکانی اغلا د نبی علیہ السلام د خلین راوتی نی د اودس اوبو د غزو نه جدا شي نی چې صحابه په خپل الله سبحانه خستی په بدن مګي د داسې جانثار صحابه انا هغه بادشاہ د داسې هغه ملګرو مشر صحیح شو او حال دار چې دمره خرابه خیمه کې نو دغه تور حبشي غلام هغه تپوس کوي او صحابه ورته وایي چې دغه خیمه ده نو دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دننه چې کله د ننوتو اور بھی دنیا بدل گئی نور هم دنیا بدل شو چې بای د سره خو نن دننه سوق خادم شتا نو ور سره خادم شتا 21 आवाज نه استه 21 आवाज نه استه لکه کابل کې داسې وشو چې زه واپس راغم نو ما ملګرو نه تاسو کو او مې چې زماترو په تبلیغ کې 2 میاشتې سفر باندې افغانستان ته راغلو او زم په دوران کې سفر کې اومد افغانستان نو ما یو ملګری ته وې چې بای ماته د سورلې سره بندوبست پکار دی، زه خو غزنی ته تلل غواړم د دې غزنی کې تشکیلو نو ماته وی چې دا خو ته گورنر صاحب سره ملو شنو گورنر صاحب سره نو ما چې گورنر سره به څوک ملاویږي ځکه زمونږ تصور خو پاکستان کې د گورنرو ذهن تراله خبره دلته خو د بلا غټ غټ پروتوکول خبرې دي او مخکې نه د ټیم اخیستلو خبرې دي. نو ما گورنر سره به کم ځای ملاویږو نو هغه راته مخامخ یو کمرې ته اشاره وکړه بالکل دا منظر دی نو د شاهم زمام هم دغه کیفیت و چې ما گورنر او داسې بی دروازې کمره دروازه پکې نه وه خبره باندې پوه شوئ که نه او خیر زه د هغه لاړم
چې لاړم نو دننه 21 یوازې یو سړی ناست دی مخې ته ورته چې دی نه یو رجسټر پروت دی او په هغې باندې لیکل کوي دا چشمې په دې ځای باندې پرتې دي ما سلام واچولو هغه جواب وکړو صحیح شوه خو ما ته یې څه چل نه جي بس هسې راغلی وم روب را باندې راغی خیال دی راغی چې بار راووتم ملګري ته مې ګورنر صاحب کوم ځای دی دننه خو یو کس ناست دی ما ته دغه دی که نه ملا محمد حسن رحماني ملا محمد حسن رحماني هم دغه دی دا اسلامی بادشاہان الله تعالی دې مونږ ته داسې خواخوږي او داسې ساده باده هغه بادشاہان بیا را نصیب کی خان نو هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمه ته ورننوتو نبی علیہ السلام کی आवाज ناس ته نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې راځه دی وړاندې ورغه نو ورته یې ته څه شي دعوت ورکې نو ورته یې چې زه خو صرف د دې دعوت ورکوم چې لا اله الا الله هم خبر هغه تراله کرانه همغه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی وی دا الله رسوله تو خود شکل و شباہت سر انتہائی حسین دی نسب په لحاظ سر انتہائی اعلی نسب والا ذہن تراله خبر دی امین او صادق والا لقبونه تا ته ملو شوي دي په دغه معاشره کې چې دومره د بګان نه ډکه معاشره ده په دې کې تا ته د امین او صادق لقبونه ملو شوي دي بیا هم دا خلق د تا نه مخالف دي دا وجه څه ده نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نور اس وجہ نه د زده خلق تویم چې حاکم صرف سو کو غنی لا اله الا الله بس دا یو ټکه مې ورته ویلې چې دا وایي چې لا اله الا الله د دې وجه نه دې زما هغه مخالف شو ولی د دې ذهن کې داري چې کوم لا اله الا الله ونو زمون سردارای ته خطر ده ولی انما المؤمنون اخوه مؤمنان خپل منځ کې رونه دي ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز دلته خو پروتوکول نی د مانزه په سب کې به بالکل یو شان ولاړی کاغه بادشاہ دی او که گدا دی د حج والا لباس کې با بادشاہ او گدا چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں شکریہ